یسألونک دوی تپوس کی دتانا پاک حبیبا عن الخمر د شراب په باره کې والمیسر او د جوارۍ په باره کې. د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د طرفنا د سوالاتو سلسله شروع ده. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ او حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی تپوس کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. اصل کې شراب او جواری دا د جاهلیت ته دور نه کوم دی را روانه و. خلکو به شراب سکل څنګه چې مونږ او تاسو د بوتل او بسکو او شربت اسکو، نو دک شان به خلکو شراب سکل. او سرنګ چې مونږ او تاسو نور ارشل خپل خپل کار کوي، خپل خپل کسب کوي، نو دک شان د جواری کسب د د جاهلیت ته دور نه را روانو. بیا په ابتدای اسلام کې خلکو به جواری کولا او شراب به سکل. د شرابو د حرمت حکم لا نو راغلی، خو د الله تبارک وتعالی عادت دی چې په هر زمانه کې او په هر خطه کې الله داسې خلک پیدا کړي وي چې د هغې عقل دی په خواهشاتو باندې په طبیعت باندې غالب پیدا کړي. یعنې هغې یو څیز ته خواهش کېږي خو د هغې عقل غالب وي. اگر چې الله پاک په هغه وخت کې د شرابو د حرمت حکم نو را لېږلی، خو د هغې عقل یې داسې پیدا کړی چې هغې ته دې خبره کې نقصان چې کوم دی ښکارې کېدو چې دا شراب خو عقل ختموي، دا خو د انسان خوش او حواس ختم کی. نو چې کله خوش او حواس ته انسان ختم شو، د عقل ختم شو، نو دی بیا هر قسمه ګناه باندې دی ناراسته نه کوي. ګوره انسان کو یو ګناه نه بچ کېږي نو دی یا د دنیا د یارې نه یا د آخرت د یارې نه. لکه یو سړی مثال په طور غلا نه کوي، نو یا د دې وجې نه کوي که زه په دې غلا کې ونیولی شوم نو ما ته به سزا راکړل شي، زه به پکې مړ شم، زه به د خلکو مخکې رسوا شم. یا د دې وجې نه چې په ورځ د قیامت په مې الله رسوا کوي د ټولو خلکو په مخ کې، نو د دې شرم د وجې نه دی د غلا نه ځان بچ کړي. دغه رنګې د هر قسمه ګناه نه، زنا شوه، دغه رنګې چې کوم دی دروغ شو، تهمت شو، بهتان شو، نو دی د دې عقل په وجه باندې بچ کېږي چې دی دا سوچ کوي چې زه خو دا غلا کوم خو د دې وروستو نتیجه دا به ډېره خرابه راوځي، زه خو دا زنا کوم خو د دې وروستو نتیجه دا به ډېره خرابه راوځي، نو د د عقل په وجه باندې د دې ګناه نه بچ کېږي. نو دغه رنګې شرابو سره عقل ختمیږي. انسان چې کله شراب وڅکي، د دې وجې نه حدیث پاک کې دې ته الخبائث ویلي دي، د ټولو ګناهونو جرړ. نو په هغه زمانه کې داسې صحابه کرام او بیا نبی علیه السلام د ټولو نه په اعلی پیمانه باندې چې د نبی علیه السلام عقل الله پاک په خواهشاتو په طبیعت باندې غالب پیدا کړي. ځکه چې مخکې به وروستو به یو څیز حرامېدو، نو نبی علیه السلام د مخکې نه د هغه طبیعت الله پاک د هغه څیز نه اړولی. لکه نبی علیه السلام په خپل عمر کې شراب د حلت په دور کې هم نه دي څښلي چې شراب حلال. جواری نبی علیه السلام په هغه دور کې هم نه ده کړې، په کوم دور کې چې جواری حلاله وه. نو نبی علیه السلام الله د هغه څیزونو نه بچ ساتلی دی چې کوم څیزونه الله پاک وروستو حرامول، اگر چې په هغه ټایم کې حلال خو وروستو الله پاک هغه حرامول، نو مخکې نبی علیه السلام طبیعت یې د هغې نه اړول دي. او دغه رنګ ډېر صحابه کرام هم داسې دي چې د هغې شراب چې کوم دی په خپله زندګۍ کې نه دي څښلي، جواري نه ده کړې. یعنې د هغې طبیعتونه الله داسې پیدا کړي وو، د هغې عقل الله دومره غالب پیدا کړی وو چې الله پاک لا حکم نه و رالیږلی د شرابو د حرمت، خو د هغې عقل کې دا خبره وکړو موږ د شراب وڅکو نو دا عقل ضایله کوي، او چې کله زموږ عقل خراب شو نو بیا به هر قسمه ګناه کوو. نو د دې وجې نه صحابه کرامو بعضې صحابه کرام داسې وو چې هغې شرابو ته لاس نه دی وړلی، جواري نه ده کړلې. ډېر قسمه ګناهونه داسې دي چې صحابه کرام د الله د مخکې نه بچ ساتلي دي بعضې صحابه کرام. نو حضرت عمر رضی الله عنه او معاذ بن جبل رضی الله عنه رالل او نبی علیه السلام په مکی دور کې هم خلکو شراب څښل، او چې بیا کله نبی علیه السلام مدینې منورې ته هجرت وکړو نو بیا هم د شرابو دور چلېدو، خلکو به شراب څښل، ځکه چې شرابو د حرمت حکم او د حرام کېدو حکم لا نه راغلی. نو معاذ بن جبل رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه رالل او نبی علیه السلام ته ویل د الله پیغمبره دا شراب خو عقل ختموي. نو چې کله انسان عقل ختم شي دی هر قسمه ګناه بیا کوي، هر قسمه ګناه د ته آسان دي. او دا جواری چې دا مال ضایله کوي، مال ختموي. نو د دې باره کې ستاسو څه خیال؟ نبی علیه السلام نه د دواړو صحابه کرامو تپوس وکړو. نو نبی علیه السلام چې کله دا تپوس د نبی علیه السلام نه وکړو، نو الله پاک جل جلاله دا آیتونه راولېږل چې یسألونک دي تپوس کی ستاسو نه عن الخمر والمیسر، د شرابو د جوارۍ په باره کې. قل اوایه ته ای پاک حبیبه فیهما په دې دواړو کې اثم کبیر لوی ګناه دی.
ومنافع للناس او پیدې دي د خلکو لپاره، واثمهما او ګناه د دې دواړو سيزونو یعنی د شراب او د جواري اکبر من نفعهما دا ډیر زیات دي د دې د نفع نه دي وقتی تور چې کوم دي نفع هم شته دي پیدې پکې هم شته دي خو د دې د ګناونه چې کوم دي نو دا د دې د نفع نه چې کوم دي زیات دي. نو په دې باندې الله پاک دا آیاتونه راولېږل. نو په دې آیاتونو سره بعضي صحابه کرام هغه چې کوم د دینه منع شول، خو بیا هم قطعي تور د حرمت حکم لا نه دی راغلی. په دې باندې بیا هم مکمل شراب لا نه دی حرام شوی، خو دې کې صرف الله پاک د شرابو د جوارغه خباستونه ذکر کړل، هغه کې چې کوم نقصانات او هغه الله پاک ذکر کړل. نو بعضي صحابه کرام و بیا هم شراب سکل او څه په دې سره چې کوم د منی شو چې په دې کې د دې چې کوم نقصانات دي نو دا د پیدونه زیات دي، یعنی پیدې پکې کمی دي او نقصانات پکې زیات دي. نو په دې وجه بعض صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د دې نه منع شول، خو بعضو بیا هم مسکل ځکه قطعي تور الله پاک نو حرام کړي. نو بعض صحابه کرام بسکل یو بیر عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه خپل ملګرو له ډوډۍ وکړله، چې ډوډۍ وکړله نو هغه وخت په ترتیب دی چې ډوډۍ پسې به خلکو شراب سکل ځکه حلالو. نو چې کله ډوډۍ اسکلې شوله نو عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه خپل ملګرو ته شراب راوړل. نو چې کله ټولو شراب اسکلو نو د ماښام مونځ ورپسې راغی. نو چې کله د ماښام مونځ راغی نو یو صحابي ورمخکې شو د مونځ دپاره او نور صحابه کرامو پسې وروستو نیت وتړو. نو ده چې کله امامتي کوله نو د قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون دا صورت چې کوم دی شروع. نو قل یا ایها الکافرون لا اعبد زه عبادت نکوم ما د هغه څه تعبدون چې تاسو عبادت کوئ کافرانو ته. نبی اسلام زه د هغې بوتانو عبادت نکوم د کومو چې تاسو کوئ. معنی دا ده. نو هغه صحابي په حالت د نشه کې و، نو هغه وی قل یا ایها الکافرون اعبد ما تعبدون زه د هغې بوتانو عبادت کوم د کوم چې تاسو کوئ. غلطي ته وشوله په حالت د نشه کې. نو خو عربو په معنا باندې پوهېدل خو په حالت د نشه کې د نشې په حالت کې د آیات غلط شو. نو الله پاک جل جلاله په دې باندې دویم حکم راولېږو چې یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. اے مؤمنانو تاسو د مونځ د نشې په حالت کې مونځ ته مور نږدې کېږي، تاسو مونځ ته مور نږدې کېږي په داسې حال کې چې تاسو په حالت د نشه کې. نو په دې کې په دې آیات سره د بعض صحابه کرامو د شرابو نه چې کوم دی توبه وویستله، شراب یې پرېښودل. خو بیا هم قطعي تور د شرابو د حرمت حکم نو راغلی، بلکې په یو خاص وخت کې الله حرام کړل. الله وفرمایل چې تاسو په حالت د نشه کې نو مونځ ته مور نږدې کېږئ. نو بعض صحابه کرامو به بیا داسې کول چې د مونځ په وخت کې خو به شراب نه څښل خو په نورو وختونو کې به یې څښل. بیا یو پیر داسې واقعه وشوله چې یو صحابي دی هغه چې کوم دی نورو صحابو ته ډوډۍ وکړله. عتبان بن مالک رضی الله عنه صحابه کرامو دپاره ډوډۍ وکړله او چې کله ډوډۍ وکړله نو ډوډۍ پسې وروسته بیا د شراب راوغوښتل، شراب یې وڅښل. په هغه شرابو کې سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دا صحابي دی د شعر او شاعري شروع کړله، یو قصیده شروع کړله چې په هغه قصیده کې د انصار مدینه د مدینې منورې چې کوم خلکو د هغې حج او سپکاوی وکړو او د خپل قوم د هغې چې کوم دی مدح او ثنا بیان. نو د هغه کوم قوم یعنی د انصار مدینه چې کله سپکاوی شروع کو نو د انصار مدینه یو نوجوان راپاسېدو، د اوښ یو جامه راواغستله او سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه بیا سر ووخو، سر یې مات شو او دومره سخت زخم پکې ولګېدو چې سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه راغی نبی علیه الصلاة والسلام ته شکایت وکړو چې د الله پیغمبره زه چې کوم دی انصاري د مدینې منورې یو انصاري سړي چې کوم دی زه په اوښ په جامه باندې ویشتم سر یې رانه مات کړی. نبی علیه السلام ډېر پریشانه شو، دعا یې وکړله چې اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا. الله پاک موږ ته د شراب مبارک یو واضح حکم راولېږه، لکه تا خو خلکو ته پکې نقصان دی، نقصان پکې خلکو ته پیښېږي. چې نبی علیه الصلاة والسلام دا دعا وکړله نو الله پاک جل جلاله د سورې مائده دا آیاتونه راولېږل چې یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. الله حکم راولېږو چې دا د شراب شو، جواری شو، دا سیزونه چې کوم دي دا د شیطان د عمل نه دي، دا د شیطان عمل والا سیزونه دي، فاجتنبوه د دې نه منع شي. نو په دې باندې الله پاک جل قطعي طور حکم راولېږو. صحابي فرمایي عبد الله بن عمر رضی الله عنه چې کله دا نو په دې باندې بیا مکمل شراب حرام شو. دا دریم حکم چې راغی که نه نو په دې دریم حکم سره مکمل د شراب قطعي حکم راغی چې بالکل شراب به نه څښئ، دا د شیطان عمل دی، فاجتنبوه د دې نه منع شئ. بس د دې نه خپل ځان وساتئ، خپل ځان ته منع کړئ. حکم راغی، الله پاک امر وکړو، حکم یې وکړو چې د دې نه منع شئ.
تدریجن په تدریجن لګا سټپ بای سټپ د شراب حرام کړ. په لومبي حکم سره صحابه کرام منی شو، دویم حکم سره منی شو، او په دریم سره بیا ټول منی شو. عبد الله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې کله دا مدینه منوره ته چې کوم دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو منادي اواز کوونکی راغی او اعلان یې وکړ چې شراب حرام شو. هغه فرمایي چې د مدینه منورې په دې کوڅو کې د شراب داسې بهېدل لکه د په شکال تیز باران چې وشي او په دې کوڅو په دې نالو کې د باران د اوبه بهیږي، دک شان د شراب بهېدل. تر دې پورې هغې فرمایي چې د چا په لاس کې د شرابو ګیلاسو نو دا ګیلاس چې کوم دی خولې ته نه دی تللی، د چا سره چې په جګ کې په بوتل کې شرابو هغه ګیلاس ته نه دی تللی، او د چا سره چې په مټکۍ کې شرابو هغه جګ ته نه دی تللی، او د چا سره چې په خوله کې شرابو هغه مرۍ ته نه دی تللی، او د چا سره چې په مرۍ کې شرابو هغه خېټې ته نه دی تللی، واپس یې راټوکلي. دومره صحابه کرام د الله پاک د احکاماتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې پابند. نو ټول شراب په دغه ورځ باندې وي تر ډېر وخته پورې په دې نالو کې د شرابو د بوی چې کوم دی د نالو نه راتلل. او یو صحابي په دغه موقع باندې خپل ټوله سرمایه دی چې کوم دی شام ته وړې وه، او د شام نه چې کوم دی قافله را روانه کړې وه د شرابو، تش شرابو ورسره، او خپل ټولې پیسې چې کوم دی په شرابو باندې بندې کړې وي. او اتفاقا په کم ټیم چې دا حکم راغی دغه نه لږه وروسته دغه قافله چې کوم دی مدینې منورې ته راورسېده. چې راورسېدل د شرابو د حرمت حکم راغلی، د مکمل قطعي طور شراب حرام شوي. نو هغه وایي چې داسې چې زما خو ټول پیسې ختمې شو او ټول سرمایه مې چې کوم دی په شرابو باندې بنده شوله. نو دغه صحابي راغی نبي علیه السلام دی د الله پیغمبر زما دپاره څه حکم دی؟ نبي علیه السلام دی چاټۍ ماتې کړه. په هغه ځای باندې چې څومره شراب ورسره په سوونو اوښانو په هغې باندې شراب چې کوم دی بار کړي، ټول یې هلته چې کوم دی مات کړه. اوس که زمونږ غونده کې خلک وایي چې خیر دی ما مې پیسې بندي کړي دي نو دا به چې کوم دی خرڅ کوم بیا به نه راوړم. نه، صحابي بس د الله پیغمبر زما دپاره حکم څه دی؟ وي ماتې کړه. بس هغه څومره چاټۍ چې ورسره وي، څومره لوښي چې ورسره وو، هغه ټول چې کوم دی مات کړه. نو په دې سره بیا الله پاک جل شانه د شرابو د حرمت حکم راولېږو چې په دې کې انما الخمر والمیسر والانصاب والاجزام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، د دې نه منع شئ، دا د شیطان عملونه دي. نو دې کې صحابه کرامو چې کوم سوال کړی دی دې کې د حرمت مکمل حکم نه دی راغلی، صرف د هغې هغه قباحتونه او بدۍ بیان شوي دي. یسألونک دوی تپوس کوي د تا نه ای پاک حبیبه عن الخمر د شرابو په باره کې، والمیسر او د جوارۍ په باره کې. قل اووایه ورته فیهما په دې دواړو کې اثم کبیر غټ ګناه دی، ومنافع او منافع دي للناس د خلکو لپاره. نو په دې کې فایدې شته دي، هغه فایدې په نش باندې حساب دي. یو جرمني ډاکټر دی هغه د دې 50 فایدې لیکلي دي او 150 نقصانات لیکلي دي، او تاسو ته ما ووایي چې دې ته ام الخبائث ویلي دي شرابو ته. نو شرابو کې فایدې شته دي، خو دغه فایدې په نش باندې حساب دي. فایده دا ده چې په دغه ټیم کې به لږ غوندې قوت تاته میلو شي، لږ غونده کې قوت په درته میلو شي، طاقت په درته میلو شي. او نقصانات یې څه دي؟ نقصانات یې دی چې دا معده خرابوي، ګردې خرابوي. دغه رنګې سل یو بیماري ده او دا په یورپ کې ډېره زیاته ده، تقریبا نیم خلک د یورپ په دې باندې مړه کېږي. دغه بیماري انسان ته لګي، د اواز غټېږي، وجود یې پړسېږي. او دغه رنګې چې یو سړی د 40 کالو ته ورسي شرابي، نو د دې څه ښکاري ته به چې د 80 کالو دی. او غټ نقصان یې څه دی؟ غټ نقصان یې دا دی چې د انسان عقل ختم کړي. نو چې عقل ختم شو، خواهشات را وپارېدل، طاقت پکې راغی په دغه ټیم کې، نو دی بیا د خپلې خور او د خپلې بیبي په منځ کې فرق نشي کولی. دی د خپلې مور او د خپلې بیبي په منځ کې فرق نشي کولی. او چې کله شراب وڅکي د دی بیا په څه پوهېږي نو د ده نه بیا قتل هم کېږي، غلات هم کېږي، دغه رنګې ډاکت هم کېږي، هر قسمه ګناهونه بیا د ده نه کېږي. چې کله دی شراب وڅکي نو د عقل ختم شو، چې عقل ختم شو نو قسمه قسم ګناهونه کې دی مبتلا کېږي. نو الله پاک وایي چې لږه غونده کې پیدا پکې شته، خو دغه پیدا په نش باندې حساب ده. دغه رنګې جواري ده، نو جواری کې لږه غونده کې پیدا خدا ده چې کم کس وګټل هغه ته پیدا میلاو شوه، خو د کم کس چې وبایلل هغه د نقصان وکړو. او مونږ تاسو ډېر لیدلي دي چې ډېر کورونه هغه د جواری د وجې چې کوم دی خراب شي. او د دې جواری د وجې نه په آپس کې یو بل سره د مینې محبت په ځای باندې بغض او حسد پیدا کېږي. چې کم کس وګټله جواری کم کس وګټله نو خوشحاله شو، خو د کم کس چې وبایلله نو ده ته چې کوم دی د په زړه کې بغض پیدا شي. او بعضې وخت کې دا بغض او دا حسد او دا کینه دې وخت ته ورسي چې قتل پکې وشي. اکثره د جوارګرو یو بل چې کله جواري کینې دواړو ته تماشې پرتې چې دې ته ډېر مال والي، وچ په وچیتې والي،
نو هغه بیا کوشش کوي چې ما اوشي چې د مال به خپل پاتې کړي. نو دغه رنګي ډیر سيزونه په دې کې لګي چې کوم دې فائدې شته دي ظاهري تور، خو نقصانات ډیر زیات دي. نو هغه نقصانات ته قتل پکار دي او د سيزونه چې کوم دې پر خودل پکار دي. الله پاک حرام کړي. دغه رنګ د لاټري وغیرہ چې خلک کوي دا هم د جواره قسم دي. لاټري راوالي روپے په خمون ورکړه هغه کاغذ خو براواغه سو به تشرو خط او هغه ګټیم پیسونه به ورکړي او یا د خپل د لوخ مو سيزونه به ورکړي د لب مبو هغه به پکې ایخو. خو دا دکاندار د شکار کوي چې کم سيزونه ډکی کم چټونه چې ډکی راخیږي هغه د دکاندار له جدا ورکړي. ما خپل د اساس کړی دی هغه د شیټ ته به مونږ کې خودو او تش لاټره خو په خلکو باندې خرڅول دا حرام دي ګناه دي. تر دې پورې فقهاو لیکلي دي چې دا بلوري کول د ماشومانو لپاره چې په دې کې ګټه او بیلاتي دوم حرامي دي. لاټوان به خلکو کول لاټوان بیا ګټل دوم حرام دي. دا ټول د جواره قسمونه دي. نو الله پاک ګوجي په دې کې لګي غونډه کې پیدا خوشته دی خو د دې د نقصانات چې دي دا د فائدو نه زیات دي. يسألونك دوی تپوس کوي د تانه عن الخمر الشراب مبارکي والميسر او د جواره په بارکي. قل او وته پاک حبيبا فيهما په دې دواړو کې په دې شرابو کې په جواره کې اثم كبير په دې کې لوی ګناه دي. ومنافع للناس او منافع دي یعنی پیدا دي للناس د خلکو لپاره. واثمهما او ګناهونه د دې دواړو یعنی نقصانات د دې دواړو اکبر من نفعهما دا ډیر زیات دي د دې دواړو د نفعونه. دې دواړو کې چې کوم فائدې دي د فائدو نه دي نقصانونه ډیر زیات دي.